امام شافعی رحمه الله فرمایي چې ما خپل استاد وکیع رحمه الله ته د حافظې او د ذهن د کمزورتیا شکایت وکړو، نو هغه راته دا وصیت وکړو چې ګناهونه پرېږده نو حافظه به او ذهن به مضبوط شي. په اشعارو کې دا خبره بیان کړې وه امام شافعی رحمه الله: شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي. ما خپل استاد وکیع رحمه الله ته د حافظې د کمزورتیا شکایت وکړو، فاوصاني الى ترك المعاصي، نو هغه راته وصیت وکړو چې ګناهونه پرېږده، حافظه به دې ټیک شي، مضبوطه به شي. واخبرني بان العلم نور، او دا خبره راته راکړه چې د ګناهونو سره ځکه حافظه کمزوري کېږي چې علم یو نور دی، ونور الله لا يعطى لعاص، او ګناهګار ته د الله نور نشي نصیب کېدی، ګناهګار ته الله پاک خپل نور نه ورکوي. عزتمند مسلمانانو که د تاسو سوچ وکړئ نو کوم کس چې ګناهونه کوي دا په خپله د بې عقلۍ غټ دلیل دی. ځکه که یو کس ته دا پته ولګي چې یو ماشوم ګوري نو هېڅکله به دی د هغه وړاندې یو فحش کار ونه کړي. اوس چې د یو کس دا یقین وي چې ما الله ګوري، زه د هغه په قدرت کې یم، د هغه رزق خورم، هغه مې د دې ناجایز کار نه منع کوي، د هغه رسول مې منع کوي، قرآن مې منع کوي، په ګناه کولو سره الله ناراضه کېږي، پیغمبر علیه السلام ناراضه کېږي. د حفاظت چې کوم ملائک ته هغې ته تکلیف رسي، شیطان خوشحالیږي، مرګ خامخا را روان دی. د الله جل جلاله د وړاندې به پیش کېږم، حساب و کتاب به ورکوم، د هغه فرشتې به را باندې ګواهي ورکوي، زما اندامونه به زما خلاف ګواهي ورکوي، دا ورځ او شپه به ګواهي ورکوي، په کوم ځای چې دا ګناه شوي هغه به ګواهي ورکوي. الله را باندې په خپله ګواه دی، د جنت نه محرومه کېږم او د جهنم مستحق ګرځم. نو چې یو سړی دا ټولې خبرې ځان ته را مخې ته کړي، دا سوچ وکړي او دی بیا هم د عارضي خوشحالۍ دپاره ګناهونه کوي، د الله حکم ماتوي، د پیغمبر حکم ماتوي، د قرآن او د احادیثو احکاماتو هغې باندې خپې اږدي، د خپو لاندې کوي، نو دا غټ دلیل د دې خبرې دی چې د انسان عقل کمزوری دی، دا کم عقل دی چې د معمولي فایدې دپاره دومره زیات نقصانونه برداشت کوي. نو ګناهونو نه خپل ځان ساتل پکار دي. ګناه سره د انسان ذهن او حافظه کمزوري کېږي.